بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أفتطمعون آیا پس تاسو طمع لرئ ان یؤمنوا لکم د دې خبرې چې دی به ایمان وروړي ستاسو په خبره باندې وقد کان فریق منهم حال دا دی چې یقینا ویو ډله د دوی نه یسمعون کلام الله چې دی اوري کلام د الله تعالی لره ثم یحرفونه بیا دی بدلوي هغې لره من بعد ما عقلوه رستو د عینا چې دی پوه شوي په هغې باندې وهم یعلمون حال دا دی چې دی پوهیږي په آیت مبارکه کې د قساوت قلبي د زړه د سختیا د یو مثال بیان دی مخکې آیت مبارکه کې د بني اسرائیلو د زړونو د سختوالي بیانو چې دومره ناشنا تنبیحات دی ته وشو د هغې باوجود د دې زړونه سختو او نرم نشو د دغه قساوت قلبي د زړه د سختیا یو مثال دا دی چې د نبی علیه السلام د زمانې چې دا کوم یهود دي نو دین د خپلو مشرانو په نقش قدم باندې روان دي څنګه چې هغوی د زړه نه مخلص نه دین مخلص نه دي څنګه چې هغوی به اعتراضات کول دین اعتراضات کی او څنګه چې هغوی په کلکه باندې ایمان نه راوړي دین په ایمان نه راوړي د نبی علیه السلام دا کلام اوري معجزات په خپلو سترګو باندې ویني د اسلام حقانیت ورته ظاهر دی مخامخ دی د نبی علیه السلام صفتونه په تورات کې وو هغه دی ولیدل په نبی علیه السلام کې معلوم کړو او د هغې باوجود ایمان نه وروړي یو طرف ته تسلی ده نبی علیه السلام ته مؤمنانو ته د نبی علیه السلام دا خواهش و چې دا یهود هم ایمان نه وروړي او د مؤمنانو دا منشا و خواهش و چې دا یهود ایمان وروړي د نبی علیه السلام ته هم تسلی ده او مؤمنانو ته هم چې د دې د ایمان تمه امید مه لرئ دی ایمان نه وروړي د دې مشرانو دا یا کرتوتونه ستاسو مخې ته دي دا هغه خلک دي اصلیت کې مدینه منوره کې چې کوم انصارو نو دوی د پخوا زمانې نه د یهودو سره رشتې ناتیم وي او خپلې تعلقات او غم و هادیم وي په دې کې د سعد رضی الله تعالی عنه د ده ډېره ګهره دوستي وه یهودو سره او داسې نورو صحابو هم وه نو هغوی دا غوښتل چې دا یهود ایمان راوړي نو قرآن کریم دی ته تسلی ورکړي چې ردی د امید تمه امید مه لرئ دی ایمان نه راوړي ځکه دا بلکل هغه مشرانو په شانتې دي دی د الله کلام اوري دی د نبی علیه السلام معجزې ویني حقانیت ورته ظاهر او مخامخ دی او دی سره د علم او سره د پویا ځان یې جاهلان کړی دی او ایمان نه راوړي قساوت قلبي ډېر ناروا ډېر ناکاره څیز دی د انسان دا زړه چې سخت شي دته به حق نه ښکاري او باطل به ورته باطل نه ښکاري بلکې حق به ورته باطل ښکاري د دې زړونه هم سخت شوي دي د دې وجې نه دوی نرمېږي نه او ایمان نه راوړي او دا د بدبختۍ علامت دی قساوت قلبي د زړه سختوالی دا د بدبختۍ یو علامت هم دی امام ابن کثیر رحمه الله هغه روایت را نقل کړی دی انس رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایلو چې څلور خبرې دا د بدبختۍ علاماتونه دي چې په چا کې څلور خبرې راغلې بس دی پوه شه بدبخته دی په هغې کې یو قساوت القلب د زړه سختوالی دی او دویم جمود العین د سترګو وچېدل دي چې د سترګو نه چې ته اوښکه ونه بهیږي د سترګو نه اوښکې بهېدل مراد دا نه چې هر ټایم به انسان جاړي بلکې مراد دا دی چې کله معجزات ووري د الله جل شانو د عظمت او د قدرتونو واقعات ووري او مشاهده وکړي
نو خامخا د سترګو نه اوښکې روانې شي. کله خوف او خشیت الهي پې غالب شي سترګو نه اوښکې روانې شي. نو جمود العین د سترګو وچوالی، د زړه سختوالی او طول الاملو اوږده امیدونه ساتلو. اوږد امید هم دا دی چې انسان لګیا دی په ګناهونو کې، نارواو کې، او د الله جل جلاله تمه ساتي چې الله ما بخي به. الله مهربان او رحیم ذات دی، په دې کې هېڅ شک نشته چې الله تعالی مهربان او رحیم ذات دی. خو یو طرف ته ګناهونه کول، نافرمانۍ کول او حدود ماتول، بل خوا د هغه نه د امید د رحمت او د کرم امید ساتلو، دا جهل دی. او څلورم دا چې الحرص علی الدنیا، د دنیا حرص کولو، د حد نه زیات او دنیا سره مینه کولو. دا څلور خبرې چې په چا کې دا قساوت القلب، یعنی دا د بدبختۍ علامت دی. او دا څلور خبرې په یهودو کې د نورو خلکو نه سیوا دي. دنیا سره امید او دنیا سره مینه ډېره زیاته ده، اوږده امیدونه ساتي، زړونه یې سخت شوي دي او سترګې وچې شوي د الله د یېرې نه جاړي نه. په دې کې دا څلور خبرې د حد نه سیوا دي. د دې نه د ایمان تمه ساتل، دا یعنې تمه مه ساتئ د دې نه د ایمان درو چې دي به تاسو باندې ایمان نوړي. افتطمعون، آیا پس تاسو تمه لرئ؟ خطاب خو نبی علیه السلام ته دی، خو دې سره سره مؤمنانو ته دی او انصارو ته دی. تمه اصل کې یو دی امیدو، د امید دپاره په عربۍ کې رجا راځي. نو تمه په امید کې مضبوطوالي ته وي، چې مضبوط امید ساتلو، چې په دغه امید کې قوت او طاقت پیدا شي ته تمه ویل کېږي. دا نه وي چې تاسو امید لرئ، بلکې تاسو تمه لرئ، یعنې تاسو په دې آرزو باندې، په دې انتظار کې چې دی به تاسو باندې ایمان راوړي. نو دا حمزه د استفهام دپاره د انکار دی، یعنې تاسو دا تمه مه لرئ، د دې نه مایوسه شئ. افتطمعون، آیا پس تاسو تمه لرئ، تاسو دې له د ایمان دعوت ورکوئ چې دی به ایمان راوړي، په دې تمه یې، نو دا تمه مه ساتئ دی ایمان نه راوړي. ان یؤمنوا لکم فی ان یؤمنوا، دا تمه په کومه خبره کې را؟ دا چې دی به ایمان راوړي لکم ستاسو په خبره باندې، ستاسو په وینا باندې. یا د یؤمنو مراد دا دی چې دی به ومني ستاسو دا خبره، ستاسو دا دعوت به دی ومني. دا تمه د ذهن نه وباسئ. ان یؤمنو، په دې خبره چې دی به ایمان راوړي لکم ستاسو په دعوت باندې، ستاسو په وینا باندې، ستاسو په قول باندې. وقد کان فریق منهم، دی به ستاسو خبره څنګه ومني، ستاسو دعوت به څنګه قبول کړي. د دې نه مخکې یوه همه واقعه داسې شوې ده چې په هغې کې دی پوره دعوت قبول نه کړو. هغه دا چې کله موسی علیه السلام ته الله تعالی کتاب ورکړو، تورات شریف، او موسی علیه السلام هغه تورات شریف خپل قوم ته راوړو. نو قوم وایي چې دا کتاب آیا د الله تعالی دی او که نه دی، د الله له طرف نه تا ته میلاو شوی دی او که نه، زموږ په دې یقین نشته دی. موسی علیه السلام د قوم نه 80 کسان منتخب کړو او هغه یې ځان سره بوتلو کوه طور ته، او دې ته ویې چې لاندې ودرېږئ. سپینه وریځ راله، مخکې واقع بیان شوې ده. الله جل شانو کلام وکړو چې دا کتاب زما له طرف نه دی او په دې تاسو عمل وکړئ. امر او نهي وشوه او دا خبرې دي واورېدې د خلکو. چې کله دا 80 کسان واپس رالو، نو خپل قوم ته ووایي چې موږ د الله جل شانو کلام واورېدو. سمعنا الله تعالی یقولو، موږ د الله تعالی کلام واورېده چې دا د الله کلام دی، دا تورات شریف د الله کتاب دی. لیکن په دغه کلام کې په آخره کې دا جمله وه چې ان استطعتم ان تفعلوا هذه الاشیاء فافعلوا او ان شئتم فلا تفعلوا فلا بأس. دا جمله به کې دې رضا نه سیوا کړه. دی وی الله جل شانو دا مو فرمایلو چې دا کتاب خو زما له طرف نه دی، خو ستاسو خوښه ده. که طاقت لرئ او عمل پرې کولی شئ نو کوئ، ښه خبره ده. او که طاقت نه لرئ او یا عمل پرې نه کوئ نو خیر دی، څه پروا نشته دی. نو دا جمله پکې نه وه. هغه د الله کتاب دی، عمل پرې خامخا کوئ، پای باندې عمل کول واجب او فرض دی.
لیکن دی پکې خپل قوم ته وی الله جل شانو فرمایي چې ستاسو هغه کامل په کولې شي نو کې او کامل نشه کولې نو مکه خو په نه کولو کې څه قباحت یا پتاو څه ملامت یا نشته څه حرج نشته دی. نو دا جمله پکې نه و، دی رضا نه سیوا کړه. نو فرمایي چې کوم او یاو کسانو د الله کلام اوریدو او دی پای کې رد و بدل وکړو او پای کې یو جمله د ځان سیوا کړه، نو دا د دې زمانه د بنی اسرائیل او دا يهودو چې دی هو قرآن په خپل د الله نه دی اوریدلې، دا هو جبرئیل علیہ السلام راوړی په نبی علیہ السلام باندې او بیا نبی علیہ السلام مخکې دی ته بیانې یا مؤمنان صحابه دی ته بیانې. نو دا الله جل شانه د دې موجوده يهودو منځ کې بلا واسطي دي، نو چې دی هغه بلا واسطه کلامونه منو او پای کې رد بدل کو، نو چې قرآن کریم په سو واسطو سره دی ته ملاو شو، د نبی علیہ السلام په واسطه سره بیا د نبی علیہ السلام نه بعد د مؤمنانو په واسطه سره، نو دا قرآن بدی څنګه مني او دا معجزات بدی څنګه مني. وقد کان فریقم دا و حالیه دی، حال دا دی چې یقینا و یو ډله منهم د دینا فریقن مراد هغه او یا کسان دي چې موسی علیه السلام بوتلو کوه تور ته او هغه د الله کلام اوریدلو، او یا د فریقن مرادو دا د یهود علما دي چې دای الله په کلام باندې پوهیدل، په تورات باندې او په انجیل باندې پوهیدل او د پوهیدو باوجود پای کې تحریف کولو. وقد کان فریقن حال دا چې یقینا و یو ډله منهم د دینا، فریق اسم جمع ده، یعنی معنی موږ د جمع کو او د دې لپاره مفرد د دې لفظ نه نشته. فریق یو ډله منهم د دینا، نه فریق ته فریق ولې وي، فریق جدا کول ته وي، دې ډلې ته فریق ولې وي، دام د قوم نه جدا شي وي، لکه او یا کسان د بنی اسرائیل نه جدا کړي شو. بنی اسرائیل خو شپږ لکه نسیواو پای کې او یا کسان جدا کړي ته فریق ویل کېږي. فریق یو ډله منهم د دې بنی اسرائیلونه یا او یا کسانو او یا دې موجوده بنی اسرائیل کې چې کوم علما احبار دي چې د الله په کتاب باندې پوهیږي، یسمعون کلام الله چې دی اوري کلام د الله تعالی لرا. نو کلام الله نه مراد هغه د الله کلام چې کوم کوه تور کې موسی علیه السلام سره براه راست شوی وو، او یا د کلام الله نه مرادو د تورات هغه آیاتونه دي چې دی به پوهیږي او دی وایي. ثم یحرفونه بیا دی بدلوي هو دا کلام الله لرا، بیا دی د الله کلام بدلی یا الفاظ بدل کی یا معنی بدل کی. کچرا او یا کسان والو ناغي پکې دغه جمله رضا نه سیوا کړه چې دی وی خپل قوم ته الله جل شانه یو فرمایل ان استطعتم ان تفعلوا هذه الاشیاء، کله تورات په احکامات باندې عمل کولی شي طاقت امینو کوي ففعلوا کې، او ان شئتم او کستا سوغه چې عمل په نکو ګران دی یا سمین په ناراضي نو فلا باس، کامل په نه کوي نو خیر دې سه حرج نشتا سه ګناه نشته پتا سو باندې. اوس دا جمله د الله په کلام کې نو او دې د ځان سیوا کړه. ثم يحرفونه بیا دی بدلوی د الله کلام لرا چې دا جمله په کې رضا نه سیوا کړه. او یا کچره عام علما د بنی اسرائیل واخلو نو داوی د الله په کلام کې رد بدل کی، هغه زیات تر د نبی علیہ السلام اوصاف بدلولو. په تورات کې د نبی علیہ السلام بارک یو چې ابیض رنگ سپین دی او ربعتن او نبی علیہ السلام به درمیانوي، نه ډیر زیات دنګ او نه ډیر زیات چیتو بلکې درمیانه قد او قامت بلري. دی هغه ابیض بدل کو په اسمر سره چې نبی علیہ السلام غنم رنگ دی گندمگو دی، یا په آدم سره آدم هم غنم رنگ ته وي، وی نبی علیہ السلام د ابیض پځې اسمر لفظ دی ولیکو او د ربعتن پځې طویل ولیکو، وی نبی علیہ السلام ډیر زیات دنګ دی. نو د نبی علیہ السلام دا اوصاف چې څنګه لیکل شي هغه دی هغه الفاظ بدل کړو. د پاره دی چې یو سړی تورات ګوري او هغه کوی چې د نبی علیہ السلام هغه صفات خو چې کوم اصل صفات دی هغه پکې نه
چسنا اصل کتاب وګوري او نبی علیہ السلام ته وګوري چې دا خو بالکل بعینه نبی علیہ السلام د الله نبی دی، په دې باندې بیا اعتراض کوي چې تاسو لري په نبی علیہ السلام ایمان نه وروړئ چې تاسو په کتاب کې د نبی علیہ السلام د صفاتونه شته. نو کدی ته بچاو چې نبی علیہ السلام د الله نبی نه دی، دی وته نه علم په کتاب کې لیکلي دي چې هغه نبی به غنم رنگي وي او ډیر دنګ به وي او نبی علیہ السلام درمیانه دی او نبی علیہ السلام خورنګي سپین دی. نو دا مغالطه به ورکول خلقو ته. ثم يحرفونه او بعضو بدا سے کول چا الفاظ نه بدلولو خو معنا به بدلوله. الفاظ هم ابکو د توراتو خو معنا به بدل وکړه. دا مطلب دغه مطلب دی ثم يحرفونه بیا دی بدلوي. تحریف او رد و بدل ته ویل کیږي، یا الفاظ په الفاظ سره بدلولو یا د الفاظ معنا بدل دوړ تحریف ویل کیږي، تحریف لفظي او تحریف معنوي. من بعد ما قالوه دا رد و بدل بچ دی کو دا د ناپوهۍ د وجې نه، د غلط فهمۍ د وجې نه، د جهالت د وجې نه، بلکې سره د علم او سره د پوهې. من بعد ما قالوه پس تاینه چې دی پوه شو په هغې باندې، یعنې دی د الله په کلام باندې باقاعده پوه شو، معنا ورته معلومه شوه، مصداق ورته معلوم شو، د دې هر څه باوجود دی په هغې کې رد و بدل وکړو. او دا ډېر لوی جرأت دی چې د الله په کلام کې سړی سره د علم رد و بدل وکړي. دا خو د الله تعالی غضب ته دعوت ورکول دي. که یو سړی د الله په کلام کې د ناپوهۍ د وجې نه، د جهالت د وجې نه غلطي وکړي، دا غلطي هم چې مؤاخذه به کېږي او لګن مؤاخذه به کمه وي. چې یو سړی قصدن عمدن د الله په کلام کې رد و بدل وکړي، د مؤاخذه او ګریف ډېر سخت وي. او دی دا چې کوم رد و بدل کړی دا سره د علم کړی دی. من بعد ما قالوه داسې ردینه شادوګان او خنزیران نه دي جوړ شوي، او دا کار دی قصدن کو، جرأت کو. من بعد ما قالوه پس تاینه چې دی پوه شو په هغې باندې. او همیشه د الله کلام سره د الله کتاب سره او مذهب سره چې چا مذاق کړی دی هغه تقریبا سره د علم کړی دی. دا څومره فتنې چې دنیا کې راغلي دي، څومره فرقې جوړې شوي دي، دا یې بنیاد چې وګورئ نو خامخا چېرته یو اهل علم به موجود دي، یعنې سره د علم او سره د پوهې به یو تنو د الله په کتاب کې یا یو مذهب بنیاد به ایښودی وي. دا دین الهي چې اکبر بادشاہ جوړ کړی دی، جلال الدین اکبر، دی خپله یریدو د دین الهي د جوړولو نه، لیکن بنیاد یې څوک دی؟ ملا مبارک او د هغه دوه زامن ابوالفضل فیضي. ملا مبارک د ټاپ عالمو، یو لوی محقق انسانو، او زامن یې خو د پلار د پاسه وو، ابوالفضل او فیضي. ابوالفضل فیاض او ابوالفیض فیضي. ابوالفضل مطلب د فضیلت پلارو، دومره لوی عالمو، نوم یې فیاض او د ورور نوم یې فیض. دواړه دومره د ټاپ علما دي چې د قرآن کریم تفسیر لیکلی سواطع الالهام په 2 جلد کې، او داسې ناشنا تفسیر لیکلی دی چې 1200 سال کې داسې تفسیر چا مخکې نه لیکلی. د نبی علیہ السلام د زمانې نه تر دې تر زمانې پورې داسې ښکلې ناشنا تفسیر او بل چا نه لیکلی، بغیر نقطو والا حروف راون کړي دي. د بغیر نقطو والا حروف د هغې الفاظو نه د قرآن کریم تفسیر لیکلی دی. لکه د سواطع الالهام ته وګورئ، په دې کې یو ټکي والا حرف نشته، سین واو الف او طا او عین او الالهام په دې کې ټکي والا حرف نشته دی، لکه با او تا او سا جیم او زال او شین او داسې حروف پکې نشته. د نر زامنو د قرآن کریم پوره تفسیر داسې لیکلی دی چې داسې الفاظ راوړي دي چې هغې کې یو ټکي والا حرف نشته دی. ما خپله د تفسیر مکمل مطالعه کړې ده، کمال یې کړی دی، کمالو داسې یو لفظ جوړو ګران کار دی. نر زامنو پوره د قرآن کریم تفسیر کړی دی، او دا د قرآن کریم 1200 سال کې داسې تفسیر چا نه لیکلی، او دې نر زامنو لیکلی دی، او بالکل صحیح تفسیر دی. لیکن دغه پلار او دا دواړه زامنو دی اکبر بادشاہ له دین الهي یو کړی دی
چې تا ته خلک سجده وکړي او تخپل یو دین جوړ کا دین محمدي ایکسپایر شوی دی بیا ډیره زمانه په 1000 سال په تیر شوی دی بیا دې زمانه سره هم آهنګ نه دی او دې زمانه ضرورتونه نشي پورا کولی یو بل دین پکار دی دین الهي ول دې درې جوړ کړل یو خدمره کمال او بل خا د دین الهي بنیاد دی خو درې نو دا سره د علم خراب نه دی لیکن استعمال یې خراب شي دی استعمال خراب کو نو دین الہی جوړ کو دا مرزا غلام احمد قادیانی دا هلو کپټه دیو پټکیم نه پویدو دیو په سیالکوټ کې منشي او منشیتوب یې کو لیکن دل دار سے چاو خو دلو حکیم نورالدین د ټاپ عالم شاه عبدالغنی مجدد سے سره دور حدیث کو شاه سے وتوي چکل دور حدیث یو کو فراغت یو شو او نور طلباء کرام ټول دی یو طرف تکو ورته وی وستا په دې تندې کې ماتره شکاوت آثار ښکاری د بدبختی آثار را تخکاری نه چرته یو الله والا سره بیعت وکا چې ستا اصلاح وشي لیکن دره خبر واړولا او بیا چې کله مرزا د نبوت داو کړه یو کتاب لیکو هغه کتاب د هندستان ته وړو الته کې علماء ته هوچ دا کتاب څنګه دی نه الته وتم یو بزرګ وی چې لکه په لوح محفوظ کې زګورم چې ستا په تندې باندې د شکاوت آثار دي ستوبو باسا صلی الله علیه وسلم بیعت وکا نو مرزا تا ټول چل د خودل دي دا ټول کتابونه د لیکلي دي او نوم به دا استعمالې دو او دا بیا خلیفہ هم دی شو او په دا گمراهۍ کې دنیا نه لړو اصل کې من بعد ما عقلوه دا څومره فتنې او څومره فرقې چې جوړیږي بنیاد خامخا یو علم والوي ځکه هو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې علم نه پناه وختره چې دا غي فائدہ نه نبی علیہ السلام فرمایي سرور خبر نه پناه وړم اللهم انی اعوذ بک من الاربع الا سرور خبر نه پناه وړم پای کې یو دام دی ومن علم لا ينفع الا دا علم نه مو ساتي فائدہ نه ومن قلب لا يخشع الا دا غزلنا مو سچ دا الله نه یریږي ومن نفس لا تشبع الا دا نفس نه مو ساتي جام هغه سیر کیږي نه مړیږي نه ومن دعوت لا يستجاب لها دا دعا نه مو ساتي چې کوم دعا قبليږي نه وهم يعلمون حال داري چې دی پويږي يعلمون دی پويږي اندادي چې الله په کتاب کې تحریف کې او د نبی اسلام صفاتونه پټي د دې ګناه ته خپته چې دا مون غلط کار کو او دا مون ناجایز کو سره د پویا سره د علم دي دا کار کې وجه صدا زړه سخت شوی دی وهم يعلمون حال دار چې دی پويږي آیا پستا ستمللې پدې خبره کې چې دی بېمان نوړي پتا سو باندې حال دار چې یقین وایو ډل دینا چې اوري کلام د الله تعالی لرا بیا دی بدلوي هغه لرا پستاینا چې دی پوه شو پای باندې حال دار چې دی پويږي بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون وإذا لقوا الذين آمنوا كناچنا منافقان ملاقاتك آکسان سراچی مان روڑے قالوا دیوائی آمنا منگ ایمان روڑے وَإِذَا خَلَا او کلاچی وازشی بعضهم الى بعض بعض ردی نور سرا قالوا دیوائی اتحدثونهم آیتاسو خبر ورکوید مومنانتا بما پا خبر سرا فتح الله علیکم
چې الله تعالی کولو کړی دي پتا سو باندې لیحاجوکم د پاره دي چې دی جګړو کې تاسو سره به پدا خبرو عند ربکم پنځ درپستاسو افلا تاکلون آیا پستاسو عقل نلره اولا یعلمون آیا دین پوئیگی ان اللہ یعلم چی بیشک اللہ تلا پوئیگی ما یسرون پہاسو چی دیئے پٹوی وما یعلنون او پہاسو چی دیئے احکار کوی ومنهم امیون او باز ادینا امیان دی لا یعلمون الکتابا چی دی نپوئیگی پا کتاب باندے الا امانیہ مگر پا آرزوگانو خپلو وانهم الا یظنون او نتی دی مگر گمان کوي پا دی آیتونو کی دا یهودو دا دو ڈلو بیان دے یو آغا خلق دے چی آغا اہل علم دی آغا خوان دا دی لکا پڑا خلق دے او دین جاہلان او امیان دی دوڑا پا گمراہے کے مبتلا دی جاہلان ہو دا جہالت توجنا آغی پا گمراہے کی دی او چی دا کم خوان دا لکا پڑا اہل علم دی نا آغی دا قساوت قلبی دا وجنا ضرور سخت شوی دی دا اللہ پا کتاب کے تحریف کوي دا اللہ دا کتاب اصل مضمون خلقو تنبیانی عوام خلقی پا غلط لار بانی سم کرے دے خپوئی چی نبی علیہ السلام حق نبی دے او زمون دا کتاب و دا صفات و دا علامات و مطابق دے او قرآن کریم حق کتاب دے لیکن عوامو تا اصل مسئلہ نبیانی او حق و تنبیانی نائی دا خپل قساوت قلبی دا وجن گمراہ دی او عوام او علماء پس روان دی نائی گمراہ شو عذاب دوڑو تکیگی او عوام جاہلان دی دائی عذاب بکم وی او دا چکم اہل علم دی سرد علم او سرد کوئی دا غلط کارو کو دی تبا ڈبل عذاب کیگی اصلیت کے مدینہ منورہ کے یو دا مدینی خپل خلقو چا اوس او خزرج دے دا ټول عوامو جاہلانو امپڑو درے قبیلے دے یہودو وی بنو نذیر و بنو قریظہ بنو کینوکاو دا اہل علم و اہل کتابو دی سر آسمانی کتاب تورات شریفو دا مدینی مورانی چکم خپل خلق دے اوس او خزرجو دی اوس او دا خزرج ملک دا زمانون جنگون را روانو دا نبی علیہ السلام چکل بیاست کے دو دا دین لگ وقت مخ کے جنگ ختم شو جنگ بوعاسو او دا 120 سال شوی ہو او پا دی کے ردی نسلون تبا شوی ہو او فنا شوی ہو او دا جنگ شوی دا اس دا لکینا کی او سڑی اولانو پا اس باندے ناستو او بل سڑی پزمک اولانو دوارو خبری کولی او دا دی اس اغلقی دا بل سڑی پا مخ باندے ولگی دا آغای دا زمان دا بیزتی دا چی اس مالا مخل لکی رو بہولا آغا رو لگی دا اس نے لکی کٹ کرا آغا اس والا راکوس شو دا غنی سر کلم کو چی دا خود اس لکی نا دا زبر آور کرم او دا آغا وارسان رالو دی قتل کو دارالو غی قتل کو جنگ شروع شو او خبر قبیلو تو رسیدا دا اوس او دا خزرج من کی دا جنگ شروع شو دا یهود جو دا سازشیانو دی دا اوس او دا خزرج دا دی جنگ نا فیدی اغسطی کل یو سر او کل بل سر اوس والا چونکہ پتیداد کی کمو ناغی دی یهود دو قبیلو سر معاہدہ اکڑا بنو قریظہ بنو نذیر سر او خزرج والو بنو کینوکان سر معاہدہ اکڑا ادی اوس او پا خزرج کے عبداللہ بن عبی بن سلولو دا سلول دا دی عبداللہ نیاوا دی پا ابن سلول بانی مشہورو دا پا کی سردار و مشرو دی ان قریب چی دا سردار اعلان کڑوے انہیں دوارا قبیلی بھی متفق کی دی چی دا وقبل مشر کو
او امن و امان سره به خپله زندګي تیرو چې دې کې نبی علیه الصلاة والسلام هجرت وکړو او ورو ورو خلک نبی علیه السلام سره ملګري کېدو ایمان یې وروړو او دین د خلکو توجه کمه شوه شروع کې عبدالله بن ابی بن سلول هو دنه په دې سوچ او چې ځا کېدی شي یو څو ورځو خبره د اسلام به ختم شي نبی علیه السلام هلته نه لړ شي لیکن چې کله جنگ بدر وشو او پای کې اسلام مضبوط شو مستحکم شو او کفر ته ډېر شکست شو د دې په تمام امیدونو باندې ارزوګانو باندې اوبه وړېدې اوس مخامخ مقابله خو دې کولی نه شوه صحابه کرام رضی الله عنهم سره نو دې منافقت شروع کو په ظاهره کې خپل مسلمان د اسلام او ایمان به ظاهر او دنه د اسلام دشمنان منافقان دو قسم خلق شو یو د مدینی خپل خلق او چې کوم اوس او خزرج والو او دی سره سره په یهودو کې منافقان پیدا شو د غدرو قبیلو کې سم منافقان د مدینی خپل خلق او سم منافقان د یهود خو د مخکې نه د نبی علیه السلام مخالفو او دا د جهالت او جنرال او د حسد او د عناد د وجنه 300 کسانو په دې کې 70 زنانه وي او 230 نارینه دا منافقانو مدینه منوره کې عبدالله بن ابی بن سلول به سر مشري کوله دلته په یهودو کې کعب بن اشرف ابو رافع او دا شان نور یو څو کسانو چې به مشري کوله او دې خپلو کې سازشونه او قسمه منصوبې به جوړولې دا داسې ناشنا خلکو چې کله به دې صحابه کرام یو ځای ولیدو دی به یو تن ولګو دای منځ کې به داسې اشعار وي چې د مسلمانانو منځ کې افتراق پیدا شي لکه دا جد بن قیس دی یو پیرن ولګېدو دی یو قصیده تیار کړې وه او دا قصیده جنگ بواس باره کې وه دی یو بل یهودي ته ووایي دا نه کې انصار ناستې لړ شه دې منځ کې دا غزل ووایه دا قصیده ووایه نو پای کې د جنگ بواس یادونه وو چې د پلانکې قبیلې سرداسي کړو هغې دې سرداسي کړو مقصد دا چې زاړه رازونه را تازه شي او دې کې بیا جنګ شروع شي هغه یهودي راغی او د انصارو منځ کې کېناست او یره یو غزل نه یو قصیده د عربو خو دې سره شوق او غزلو سره او قصیدو سره شعر او شاعري سره دا راځي د محفل رونق ووایه او هغه په دغه مجلس کې دغه قصیده شروع کړه بس هغه جذبات د هغې را بیداره شو چې تورې روچتې شوې ان قریب چې جنګ شروع شوی نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر شو فوراً تشریف یې راوړ منځ ته شو او ورته وفرمیل زه را تاسو کې موجود یم تاسو بیا جاهلیت ته روان شوئ هغه جنګ یې ختم کو دې منافقانو به دا موقع تلاش کولې چې په څه طریقې سره دې منځ کې دا انتشار پیدا شي دا کعب بن اشرف لوی شاعر مو لوی مالدارو دومره مالدارو چې د منافقانو به تنخواګانې ورکولې د خزانې مشر د جنگ بدر نه بعد دې دوی خپل ناشنا قصیدې تیار کړه او راغی مکې مکرمې ته او په مکه مکرمه کې ابو سفیان سره ملو شو او جړه یې کوله هغه غزل یې وی چې دا څه وشو زیاتي وشو دا وشو هغه وشو او د پوره مکې والو جذبات یې را بیداره کړو چې دا بدله به اخیستل غواړي ستاسو هغه اویا سرداران په انتظار دي چې زمونږ بدلې به څوک دي بس جنګ یهود د دې وجې نه وشو کني د کافرانو دونه همت نه و خو دې ظالمو لا جذبات را بیداره کړو نو دا منافقان په مدینه کې خپل خلک ومو او دا یهودو سره دی به یو ځای کېدل منصوبې به یې جوړولې دا عبارت کې مختلف آیتونه راغلي دي دا عبدالله بن ابی بن سلول الله ناشنا شان دی چې فرمایي چې یخرج الحی من المیت او یخرج المیت من الحی کله الله تعالی د مړ نه ژوندي پیدا کړي د ژوندو نه مړي پیدا کړي او دا ظالم په خپل رئیس المنافقین دی د ده په کور کې د خپل لور جمیله او خپل سکه زوی عبدالله کلک مؤمنان مخلص مؤمنان زوی مخلص مؤمن دی لور یې مخلصه مؤمنه جمیله رضی الله عنها او پلار دا حال دی
او دارنګه زوم یې دی حنزله رضی الله عنه، حنزله بن عامر غسیل الملائکه، فرشتو ولا غسل ورکړی، دا د زوم نه داسې ناشنا د الله شان دی. په یو کور کې بارور منافق او بلور مخلص مؤمن بو، کله خزه منافقه خاوند مخلص مؤمن، او کله خزه مخلص مؤمن او خاوند منافق. دا په یو کور کې دا کار شروع وو. د الله ناشنا شان دی. دی ابن آیت مبارکه کې دا منافقانو ذکر کی. وَإِذَا لَقُوا چې کله ملاقاتو کې دا منافقانو، دا مخکنا کلام چره د یهود مبارک شروع دی، نو دا لقو ضمیر دی یهود تراجع دی. چې کله ملاقاتو کې دا یهود منافقان الذین آمنو چا سره آکسانو سره چې ایمان وروړي دي، دا یهود با د نبی اسلام مجلس ته براتلو او مؤمنانو سره کله کله یو ځای کې ناستو، نو په دې کې بس کلکو سبا لګ نرمو، مطلب سبا سادهګانو او سبا خپه الکلام باندې. منافقان دا یهود چې دا په دوه قسمو، سو پکې سم کټر منافقانو په خپل خبره وکلکو، دی وړي په احتیاط سره خبرې کول، اکثر به خاموش ناستو او صرف پوینټونه به نوٹ کولو، او سبا کې سادهګانو. نه هغوی به کله کله نبی علیہ السلام ته ووایي او کله کله به مؤمنانو ته وایي چېرې چې دا خبرې خو زمونږ په کتاب کې شته، په تورات کې دا خبرې شته چې ستاسو صفات زمونږ په کتاب کې شته دی د مؤمنانو باره کې. نو کله کله به دې دا خبرې ښکاره کړې. اوس چې کم په الکلامو باندې کم کلک او سختو ایو به خاموش خو دار سره نوٹ کړو. نو چې کله دیو بیا د مؤمنانو د مجلس نه یوازې شو، خپل مجلس ته برالو، نو دی به ورته وایي چې لکه تاسو څه خبرې کولې، د مؤمنانو مخکې دا مه وایئ چې تاسو په حق باندې ستاسو تذکرې زموږ په کتاب کې شته یا د نبی علیه السلام صفتونه زموږ په کتاب، دا خبرې مه کوئ. ځکه که چېرې دا خبرې تاسو نبی علیه السلام ته مؤمنانو ته وکړئ، نو گویا کہ تاسو په خپل اقرار وکړو چې تاسو په حق باندې، او بیا موږ ایمان نه راوړو، نو سبا قیامت کې به نبی علیہ السلام او دا مؤمنان زموږ خلاف گواهی کوي چې دی خو زموږ مخکې دا اقرار کړو چې نبی علیہ السلام حق پیغمبر دی او قرآن حق کتاب دی، او بیا هم دی ایمان نه راوړو. نو زموږ به د قیامت پر ډېره غټه رسوایي وشي چې لکه په خپله مې اقرار کړو بیا به ایمان نه راوړو. د دې بالکل داسې مثال دی لکه یو سړی د چا مخکې اقرار وکړي چې داسې ده، او بیا دا مقدمه عدالت ته لاړ شي، او بیا به ګواهان ګواهي وکړي د جج مخکې چې دغه اقرار کړی دی چې دا کار داسې دی، او دې هلته بیا انکار کړي، نو هغه ګواهان پیش کړي، د ده رسوایي بیا ډېره غټه وشي. یو دا چې انسان د وخت سر نه انکار کوي، چا مخکې مې اقرار نه کړي، او یو دا چې انسان اول اقرار وکړي او بیا انکار کوي، نو د ده رسوایي ډېره غټه کېږي. نو دې دین دا مقصد و چې موږ د مؤمنانو مجلسونو کې دا اظهار وکړو، اقرار وکړو او ایمان خو موږ راوړو نه، او بیا سبا قیامت کې زموږ خلاف دی ګواهي کې زموږ رسوایي به ډېره غټه وشي. د دې وجې نه مؤمنانو مخکې دا مه وایئ چې ګنې ستاسو تذکرې زموږ په کتاب کې شته. قالو دی وایي آمنا موږ ایمان راوړی دی، یعنې صرف په خوله باندې وایي. دا خبره مخکې تېره شوې وه. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، هلته دی وایي دا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، هلته تذکره اصل کې د مدینې د خپلو خلکو وه، د مدینې منورې چې کوم باشندګانو منافقانو، دلته تذکره د یهودو د منافقانو ده. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، او کله چې یوازې شي، خلا یخلو خلاءً تنهایی اختیارولو، خلوت او یوازې کېدو ته وي. دې خلا ته خلا ولي وي، دام خالي وي که نه، په دې کې هم څوک اوسېږي دا خلا ده. د کله ځمکې نه چې سړی بره شي بیا خلا شروع شي، نه هلته هم څوک اوسېږي نو ته خلا ویلې کېږي. وایي دا خلا کله چې یوازې شي دی، بیت الخلا ته ولې بیت الخلا وي، هلته هم څوک نه ځکه بیت الخلا ورته وي، انسان هلته کې یوازې وي. وایي دا خلا کله چې یوازې شي، بعضهم بعضې د دې الی بعضن بعضې نورو سره، دا بعضهم اتباع دي چې کم سادهګان خلک دی
او کمزوری دي الى بعضین دا مشران یا دی مطبوعین چکم پا الاسلام باندې دي هغه چکم خکټر یهود دی ای سره چونکه دی دواره په دغه مجلس کې موجودو په اسکو د بعض خلکو د خپلین خبرو خطا او نور خاموشو نو چې کله دی आवाज شو نه خاموش ولا وتوي دا تاسو د نبی اسلام مکه دا خبر ولې وکړه یا د مؤمنانو مکه دا خبرې ولې وکړي نو قالو دی وتوي دا خان دا خلق او دا پوی خلق وتوي اتحدثونهم حدث يحدث تحديث من بیانول توي اتحدثونهم آیات بیانوي دي مؤمنانو ته لفظي معنی خدارا خو مفسرین حضرات معنی اتخبرونهم آیات خبر ورکوي دي مؤمنانو ته بما دعا خبرو فتح الله عليكم چلا تعالی کولو کړی دی پتا سبحانه فتح وی اصل بینه الله چلا بیان کړی دی هغه خبره پتا سبحانه په تورات کې په انجیل کې علم الله تعالی تاسو له درکړل هغه خبره تاسو نبی اسلام ته کوي یا مؤمنانو ته کوي او د بیمانه مراد د قران مجید ذکر دی یا د نبی اسلام تذکرې چې په تورات کې دي یا خبره ولې کوي چې په کتاب کې دا خبره شته اګوره فتح وی دیونه چې بینه الله بیان کړی دی فتح زکه وی چې ردی مقصد دا چې دا یو خاص علم دی چې الله تعالی موږ را کړی دی گویا کې دا یو خزانه ده چې پټه د موږ سره تاسو ولې خلق لا واخه او دي ته ولې وایي علیکم پتا سو باندې په تورات شریف کې لیحاجوکم چې کله دا خبره ته بیان کړي سبو شي وی دا سبا د قیامت پر ورځ باندې با تاسو خلاف د ډیره غټه مقدمه وي او تاسو بیا رسوا شئ او ذلیل بشئ د عالم د پر د عاقبت ته ان دې خبرو نتیجه بدار وزي یحاجوکم دی به جګړه کوي تاسو سره حجت بقایي پتا سو باندې دلیل بني سی پتا سو باندې به کې داخله بما فتح الله تعالی خبر سره چې الله تعالی کولو کړی او دې ته بیان کړي عند ربکم پنځ درف تاسو ان چې کله مقدمات تکیږي ان دومره دی کویدل چې حساب کتاب خوشتا او دا مقدمه به الله تعالی ته پیش کیږي با او دا ارس وی ولیکن چې دا هغه دلته وکي او اقرار وکي دا اقرار د وجه تاسو رسوایی او ذلت بلک سیواشي دا مو وایي انت بیا ګورو دې ته کساوت قلبي وي چې وسړی حق ويږي چې قیامت ورځ مشتا او پدین پويږي چې نبی اسلام حق نبی دی او پدین پويږي چې دا ودا مسله پیش کیږي با او حساب کتاب بکیږي او ملامتیا مت تشته ده ولیکن بیا ایمان نه وروړي او ته دا خبره کی چې دا موای چې سره زیات رسوایی موشي د دې نه زیات کساوت قلبي ستوي عند ربکم پنی درت تاسو په آخرت کې ادي افلا تعقلون پس تاسو عقل نه لرئ ان دون نه پويږي دون د وخت قاضي نه پیژنې چې څن نازک وخت دی او دیوالونو وګونه شته دي نو کم از کم دا خبره خو مؤمنانو ته کم از کم مکوي افلا تعقلون پس تاسو عقل نه لرئ دي ځان ته ځون او خيار وي چې دا دې د سمجھداري خبرې موږ تاسو ته کوم یعنی هم الف او د فامت کې لفظ شته دي یعنی اتحدثونهم فلا تعقلون بیا دا خبره ته مؤمنان ته کوي عقل نه لري اولا يعلمون دین پويږي استفهام د پاره تقریر دی یعنی داسې کی نادي په دې خبر نه پويږي ان الله يعلم چې بشک الله تعالی پويږي ما يسرون په سوچ دی پټوي او ما يعلنون او په سوچ دی احکار کوي يسرون مخکو معلومی دا چې پټول یا ډیر کولو یعلنون رستو کو احکار کول کم کولو احکار کول نه مراد صرف خپل باندې ایمان او د پټول نه مراد په دنه په ذهن کې کفر او د نبی اسلام خلاف سازشونه منسوبه الله تعالی په دې هر څه باندې پويږي آیا الله جل شانه اقرار ته په انتظار باندې نه آیا الله تعالی تاسو ردی دون خبر پته نشته دي چې دنیا کې احکار کی یا ته احکار کی ومنهم امیون دا د امیان بیان نه چې په بنی اسرائیل کې په يهودو کې کوم نام ام پړو جاهلانو سادهګانو
دای بیان دے ومنهم مبادر دیل امیون دایا دا پر دا نسبت دا منصوب بسوی امی او امی امپر تویل کی امی چی دا مور نا پیداوی ناسوک دا مور نا پیداوی مطلب داری جسنگ انسان دا مور نا پیداشی سوال نورزی پس پوئی نا لا یکتب ولا یقرأ نلیکل کولیشی و نلستل کولیشی دکرنگی دا خلق امیان دی نلیکل کولیشی و نلستل کولیشی امیون مراتن عوام دی چکم عوام خلق تے لا یعلمون الکتاب دی نپوئی گی پا کتاب بانے دا کتاب نمرات تورات شریف تے پخفل تورات شریف نشلستے اور نہ پمانا و مطلب پوئی گی الا امانیہ مگر پارزوگان اخپلو امانی جمع دا امنیتن او امنیہ ما یقدرہ الانسان فی نفسه انسان پخپل ذہن کی چکم یو خیال قائم کی یو سوچ جوڑ کی پخپل ذہن کی یو سوچ و یو خیال پس روانی دیتا آرزو تمنا بھی لکی گی چدا سی بوشی خدای سے حقیقت و سوجود یعنی دا امنیہ دا الا امانی مگر پارزوگان اخپل بس روان دی مطلب دایت دا دے کہ صدا سے خلق دے کہ پخپل حق تورات نشی لوستے نکا ورزی ولنا پمانا و پا مطلب نکوئی گی نو صرف علماء پس روان دی او علماء انداسی دی چاہم دنیا پرستی قساوت قلبی دے پکے آغی اصل مسئلہ نہ بیانی نو دا عوامو پا گمراہ باندی او دا علماء و دا مشرانو چی دیتا پزین کی کمی خبری اچولی لی بس پائی پس روان دی مشرانو بہتوی دی علماءو موسیٰ علیہ السلام دا وصیت کرو کہ آخرانی دین یہودیت تے او آخرانی کتاب اگر تورات تے او آخرانی نبی موسیٰ علیہ السلام دے تو کدا موسیٰ علیہ السلام نفس ارسوک نبی راجی نمی مانے او کارم کتاب نمی مانے او دا یو خواہش و یو ارزوش و دارنگی دی علماء و دی یهود عوام و طویلو یول مدمون دا پار عذاب دا سرشتینا زکا منگا دا انبیاء کرام علیہم السلام اولادیو انکل دا یعقوب علیہ السلام اولادیو اور دا اللہ تعالی خاص نیاز بینانیو منگا با اللہ پاک عذاب سنگ راکی نویچی سم کوئے نو کوئے تاوستا مکمل معافی دا اور بعض بہتوے یول خدا سر عذاب شتینا وکا اللہ تعالی عذاب راکین یا سلویخ رزی یا سر ور رزی دا سلویخ تو دا ور رزو نیلا بالعذاب دا سر شتینا نزد صالح دے تیری کی عذاب راکیمو او یا ورزی باتی بیا سنشت دے نو دیتا قرآن کریم امانی آرزوگانی ہوئی الا امانی مگر آرزوگان اخپلو پسی اخپل پوئیگنا علماء دک شانتی دی نو انہم الا یظنون او دی ندی مگر گمان کوي د ایمان د پارا عقیدې لپاره مضبوطه خبره پکار ده د ایمان بنیاد چې پارزوګانو په امیدونو د وسنګ ایمانی ده دا هغه بلډینګ دی چې په هوا کې قائم دی دا بل څنګه بلډینګ وي د ایمان بنیادونه هم مضبوط پکار دي اور دی د ایمان بنیاد ارزوګانی خواہشات دي دی ایمان سے ایمان دے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ دائن پہنٹا ما سر دے ندی دی مگر گمان پس روان دی او کلا چی دی ملاقاتو کیا کسانو سر جیمان رونے دے وائی دی منگا ایمان رونے دے او کلا چی آوازی شباد ردی باو سر وائی دی آیتا سو خبر وار کوئے دیتا پا خبرو سر چی اللہ تعالیٰ کلوکڑی پتا سبان دے دپارا دی چی دی جگڑو کتاو سر فوجہ دا خبرو سرا پنی ضرب ستاسو آیا پستاسو اکن نلوی آیا دی نپوئی گی چی بشک اللہ تلا پوئی گی پہا سچ دی پتوی وہا سچ دی اخکار کوي او بازی ردین ام پڑ دی نپوئی گی پا کتاب بانے مگر پارزوگان اخپلو او ندی دی مگر گمان کوي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما
كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل فاستباهدا للذين دفاردا كسانو يكتبون الكتاب چدی لکی کتاب لرا بأيديهم فلا سنخ پلو سرا ثم يقولون بیا دیوائی هذا من عند الله دا دا طرفا دا اللہ تعالی ندے لیشتروا به دا پارا دی چی دی واخلی پدی سرا سمنن قلیلا پیسی لگی فویل لهم پس تباہی دا دی دا پارا مما دا وجه دا حغینا کتبت ایدیهم چلی کل کڑی دی لاسنو ددی وویل لهم او تباہی دا دی دا پارا مما یکسبون دا وجه دا آئینا چی دیئے کوی پا آیت مبارکہ کے دا بنی اسرائیلو دا اہل علم بیان دے او داغی مذمت بیانی گی پا بنی اسرائیلو کے چکم یہودو او اہل علم کو یہو آغی بعد اللہ پا کتاب کے تحریف کولو رد و بدل بے کولو سخبر بے توبہ سلے سخبر پا کی دزانہ سے واقڑے مضمون میں الٹ پلٹ کو اور بیابے داغی تحریف شوی سیزونو نسبت اللہ جل شانہ تکو کہ دا اللہ کتاب جو اللہ دا حکم دا سے نازل کرے دے اور مقصود دا دین صرف اور صرف دنیا حاصل اولو دنیا انہیں پیسے اور دا خلق پا نظر کے خپل عزتو دا دنیا دا غرض دا پارا دا اللہ پا کتاب کے تحریف کولو پا اللہ بین دروغ ویلو اور خپلو جوڑی شو خبرو اللہ تا نسبت کولو چونکہ مخینا مضمون دا قساوت قلبی را روان دے زڑون دی سخت شو اگر سختوالی دی حد تا رسیدو چی دی سرد علم و سرد پویا دا اللہ پا کتاب کے دا کارن شروع کرو قرآن کریم دی مذمت بیانی چی دیر بے حلاکت اور تباہی دا دی دا پارا چی سوکم دا کار کی دا دا پارا تباہی دا و حلاکت تے فوائل پس تباہی دا او حلاکت تے دا ویلو اصل کے ردی معنی مصیبت زدہ رازی کہ وہ انسان پا مصیبت کے گرفتار ہوئی آدھا پارا ویل لازی او دا دی انجام چی نغنا خراب ہوئی انجام یہ دا حلاکت ہوئی دا سی مصیبت و دا سی آفت و چداغی انجام و نتیجہ دا حلاکت ہوئی آغی دا پارا ویل لازی او ویلو معنی خود احادیثو کی دیری شوی دی و اصل وضع دغدا چی دی معنی تباہی حلاکت و بربادی دا یو دے ویخو یو وی واو یا لام نے او یو واو یا او حاد ویخو دائی معنی دا رازی مصیبت رازی خو پائی کے ترحم بھی مہربانی بھی انہیں ویخ دا آغا چار پاروی لکی چی دی پا مصیبت کے دیں استا غصر ہمدردی دا آغا دا پارا دعا کے چی خدیر دی مصیبت نخلاص کا او ویخ پا آغا مقام کے استعمالی گی چستا دا خواہشی چی دا مخاطب دی پا دی مصیبت کے گرفتاری و ہمیشہ دا پاری او اچر دین دین اخلاص نشی یعنی دیر تباشی و برباد شی ویخ دیوزی آئی دا پارا ویل لازی کل دا دوارا دیوبل پا معنام استعمالی گی لیکن اصل وضع دکا دا علی رضی اللہ عنہ فرمائی الویل والویخ بابانی دا ویل او ویخ دا دو دروازی دی اما الویل فباب عذابنو و اما الویخ فباب رحمت دا ویل چی دی دا عذاب دروازه دا او دا ویخ دا رحمت دروازه دا نو دا ویل اصل معنی حلاکت تا دا اس تو بغیر دا حلاکت نم استعمالی گی
لکه ابو بصیر رضی الله عنه هغه د کافرانو د قید نه راخلاص شو د حدیبیې د موحدین بعد او دی مدینی منورې ته راغی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دی ولیدو نو د پسې دوه کسان رالو او دی هغې ته حواله کو د کافرانو دوه کسان راغلي هغې دې ځان سره روان کو چې د مدینې منورې نه بار ووتلو. هغه یو سره توره وه ابو بصیر رضی الله عنه ته لکه دا توره خو ډېره چمکداره ده ډېره تیره ده هغه یو په دې ما بلا کار کړی دی تی راته لږ وښیه اوله ورکړه د هغې خو سر قلم کو هغه بل وتښتېدو او راغی مدینې منورې ته او نبی علیه الصلاة والسلام چې ما له پناه راکړه زما ملګری خو قتل شو زما نمبر دی. نو نبی علیه السلام ویل امه مسعر حرب ګردره مور د پاره د هلاکت دی خو جنگ ګرمي. نو ابو بصیر رضی الله عنه بلکې ویل امه مسعر حرب دی خو به جنگ ګرم کی یعنی کافران ته چې پته ولوي چې دا ابو بصیر داسې وکړو نبی علیه السلام ولا پناه ورکړې ده ناموحده به ماته شي بیا به جنگ شروع شي د مسلمانانو د کافرانو منځ کې. دا ځکه نبی علیه السلام ویل استعمال کړی دی او د صحابي دپاره خو ویل نه استعمالیږي دا خو نه چې ګنې هغه همیشه لپاره په عذاب کې ګرفتاري دا دی کې دا بیا د هلاکت د معنی نه بغیر اسې تقیه کلام په طور باندې اسې یو لفظ استعمالیږي خو اصل ویل دکه دی. باقي احادیثو کې د ویل تفسیر په مختلفو طریقو سره شوی دی. یو حدیث کې داسې راځي چې دا ویل په جهنم کې یو کنده ده او دا دومره گهره ده دومره همو کې دی ډونګوالی دی چې یو کافر کله دې ته وغورځولی شي نو 40 کاله به دې ښکته رواني 40 کاله به تیر شي دې به لا بیا هم ویښته نه رسېدلي. او یو روایت کې داسې دي چې دا ویل یو غر دی د اور او دا به د کافر په سر باندې کېښودی شي. او یو روایت کې داسې دي چې دا ویل چې دی نو دا یو نهر دی په جهنم کې کله تمامي دنیا دا غرونه پای کې واچولی شي نو ویلې به شي دونه ناشنا نهر دی. دا ټول تفسیرونه صحیح دي. اصل کې د خلکو مختلف قسمونه دي د هر چا ځان له ځان له عذابونه دي او ځان له ځان جرمونه دي. د چا دپاره به کنده وي د چا دپاره به نهر وي او د چا دپاره به غر د په سر باندې کېښودی شي. تفسیر قرطبي او نورو حضراتو لیکلي دي چې اصل کې دا غر چې د اور به وي او د کافر په سر باندې به کېښودی شي دا به یهودي یهودو کې چې چا د الله په کتاب کې تحریف کړی رد و بدل کړی دی د هغې عذاب به دی چې دا ویل به یو ډېر غټ غر وي او دله به په سر باندې کېښودی شي هغه به دومره دروند وي چې ردره بدن به ریزه ریزه شي ټوکړې ټوکړې به شي. او وجه دا ده چې الجزاء من جنس العمل سړي چې څنګه ګناه کړي اشان ول عذاب ورکولی کېږي. دې د الله کتاب ټوکړې ټوکړې کړو د خپل خواهش مطابق او سیتي وباسلو او سیفه کې داخلولو الله پاک له سزا داسې ورکړي چې ردره بدن به ټوکړې ټوکړې شي. نو فویل پس تباهي ده او هلاکت دی. ویل اسی معنی افسوس مرازی دا ویلو حسرت مرازی او رسوائی مرازی ارجه که خپل خپل معنی پکار ده. دا ویل د کافر د پارم راغلی دی د فاجر د پارم راغلی دی د فاسق د پارم راغلی دی. فویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون که یو مسلمان دی هغه په ناپ تول کې کمی کی هغه د پارم قرآن ویل استعمال کړی دی د کافر د پارم ویل دی. ویل لکل افاک نسیم فویل پس ہلاکت دے یعنی سخت عذاب دے تباہی دا و بربادی دا للذین دپار دا کسانو یکتبون الکتابا چی دی لکی کتاب لرا دا کتاب مراد تورات شریف دے. دا تورات شریف دیر نمونه دی تورات شریف تا الکتاب ملی کی ځکه دا لیکلی شوی ورکړی شوی د موسی علیه السلام ته کتاب وطن وي. کتاب معنی جمع کړی شوی راغونډ کړی شوی لیکلی شوی. نو دا کتاب چونکې لیکلی شوی و په یو ځای په یو ټایم کې موسی علیه السلام ته ورکړی شو
ځکه ورته کتاب هم ویل کېږي چې دی لیکي کتاب لره بأیدیهم په لاسونو خپلو سره. دا بأیدیهم تاکید دی، ځکه د ایدي معنا خو د یکتبون نه معلومیږي، لیکل خو هم خلک په لاسونو باندې کوي، ځکه د لیکلو دپاره آله چې راغو لاس دی، نو یکتبون دی لیکي، نو لیکل هم خلک په لاسونو باندې کوي، نو بیا بأیدیهم ولوي. قرآن کریم کې داسې قسم الفاظ استعمالیږي. قرآن کریم دی کې یقولون بافواههم، وی دی وایي په خپلو خولو باندې، نو وینا غازي په خپله خوله باندې کېږي، وینا خو په خوله کېږي، په بل څه نه کېږي. نو دا محاورات په عربۍ کې استعمالیږي. خلق رأیت بعینیه، ما په خپلو سترګو لیدلی، نو خلک ولې په کوم ځای ویني؟ دا خلق ما په خپلو غوږونو باندې واورېدو. نو دا په اردو کې، پښتو کې، په تمامو ژبو کې دا محاورات استعمالیږي. ما په خپلو ګناهګارو لاسونو دا کار وکړو، ما په خپلو سترګو لیدو، ما په خپلو غوږونو باندې واورېدو. نو ټول خلک په غوږونو باندې اورېدل کی، په سترګو باندې لیدل کی، په لاس باندې نیسل کی. دلته کې دا بأیدیهم دا تاکید دپاره دی او اشاره سره کې دې طرف ته ده. یو خدا چې تحریف بل چا کړي، مخکنو خلکو تحریف کړی دی، د الله په کتاب کې رد و بدل کړی دی، او دا خلک هغه رانقل کی، یعنې دې ته د تحریف پته نشته دی، او دې ته بل چا تحریف رانقل کی، دا هم غلطي ده. خو یو دا چې یو سړی په خپله کیني او په یو آیت کې رد و بدل وکړي، یو لفظ بدل کی، یو لفظ ترې راوباسي، په خپل لاس باندې کار وکړي، نو دواړو کې فرق دی. د بل چا دروغ رانقل کولو، د بل چا غلطي رانقل کولو، یو په خپله یو غلطي کولو، دواړو کې ډېر غټ فرق دی. دا بأیدیهم یې ځکه وایي چې دی به په خپله، یعنې دا په خپله دا کریټر و، په خپله دا کار کو، دا غلطي، دا دروغ او دارنګې دا تحریف دی په خپله کو، په خپلو لاسونو باندې، دا نه چې بل چا کړو دی رانقل کو. نو بأیدیهم په لاسونو خپلو سره. او بیا چې تحریف وکړي، تحریف نه بعد څه چل کی، ثم یقولون، دا ثم دپاره د استبعاد دی، یعنې دا څونه زړور خلک دی، دا څونه جرأت دی په دې کې چې د الله په کتاب کې تحریف وکړو، یو غلطي خو دا وشوه، بیا دغه محرف شوي، دغه رد و بدل شوي مضمون او د کلام نسبت الله تعالی ته هم کړي چې الله تعالی دا فرمایي، دا د الله حکم دی، دا د الله په کتاب کې داسې دي. دا نه وي چې دا ما خپل د کتاب البطن نه مې ووایي، دا د ما خپلې خبرې دي، دا د ما خپل مضمون دی، دا د ما خپل مفهوم دی، بلکې الله جل شانو ته نسبت کی، نو د غلطۍ د پاسه غلطي. ثم یقولون، بیا دی وایي هذا من عند الله، دا هذا کې شرع محرف شوي مضمون او کلام، من عند الله، د طرف د الله تعالی نه دی. دا خپلو شاګردانو ته، خپلو هغه چې کوم ماتحت دي، هغې ته وایي چې ګوره دا خبره د ځان نه کوم، دا د الله په کتاب کې دا خبره ده، او دا داسې را. اصل کې دې سره دوه قسمه نسخې وې د توراتو، یو دې سره اصل نسخه وه بغیر د تحریف نه، او یو هغه نسخه وه چې دې په خپله جوړه کړې وه. نه چې کوم اصل نسخې وې هغه دې پټې ساتلې وې، هغه چاته نه ښودلې، نه خپلو عوامو ته او نه مؤمنانو مسلمانانو ته. او چې کوم د دې د لاس جوړ شوي نسخې وې تحریف شوي، هغه په خلکو کې خورولې، دپاره دې کې چې یو مسلمان ناشي، یو مؤمن ناشي، او دې ته چې موږ ته را کتاب وښیه، دې کې څه دي، موږ به ته تحریف شوي نسخه ښیو چې وګوره دې کې د نبي علیه السلام ذکر کم دی، د نبی علیه السلام ذکر تاسو وایي ابیض د سپین دی، نو په دې کې خو اسمر لیکلی دی، غنم رنګ دی. تاسو په کتاب کې دا وي چې نبی علیه السلام درمیانه دی، دلته کې طویل لیکلی دی، دا نبی علیہ السلام هغه نبی نه دی. زموږ په کتاب کې چې کوم د نبی علیہ السلام کوم اوصاف دي، هغه تحریف شوي نسخې به خلکو ته ښودلې، او دا بالکل د الله کتاب سزا نه وي لیکلي، دا نه جوړ کړی. ثم یقولون، بیا دی وایي هذا من عند الله، دا د جانبه د الله تعالی نه دی، او دا کار دی ولیکي لیشتروا به ثمنا قلیلا، یعنې دا کار د غلط فهمۍ د وجې نه، د جهالت د وجې نه، د ناپوهۍ د وجې نه، یا دا نه چې ګنې
دا کار مخکې خلکو کړی او دوی غریبانو پوهېږي نه او اصل نسخه ورسره شته نه او د مخکې نه غلط را روان نو دوی دغه ووي نه، دا مقصود صرف او صرف دنیا او د دنیا اغراض دي. لیشترو دپاره دي چې دوی واخلي بهي په دې سره په دې رد و بدل سره په خپلو لاسونو په لیکلو سره ثمنا قلیلا پیسې لګي. یعنې دنیا ثمن قلیل مراد دنیا اغراض دي. اغراض بیا بلا کېدی شي، نام و نمودم کېدی شي او مشریم کېدی شي او پیسې لالچم کېدی شي، نظرانې تخفیم کېدی شي. لیشترو به ثمنا قلیلا د امیر او د غریب فرق هم کېدی شي چې د امیر دپاره یو شان حکم د غریب دپاره بل شانتې حکم. ثمنا قلیلا پیسې لګي او د پیسو لګو نه مراد که هغه هر څومره شي، که را تمامه دنیا شي دی تمام دراهم او دنانیر شي، دا ټول ثمن قلیل الله د کتاب او د الله د کلام په مقابله کې. فویل لهم پس هلاکت ته د دې دپاره، دا فا تفصیلیه ده، پس هلاکت ته د دې دپاره. ولې؟ مما کتبت ایدیهم د وجې د هغې نه چې لیکل کړي دي لاسونو د دي. دا من تعلیلیه دی، دا هلاکت وله ولې دی؟ ځکه د دې لاسونو لیکل وکړو غلط لیکل وکړو. پکار مو دی چې خدمت یې کړی وي د الله د کتابو، هغه یې صحیح لیکلی وي، اینې غلطۍ وباسلې وي، دا یې صحیح تشریح کړی وي، تفسیر یې صحیح کړی وي، بلې خلکو ته صحیح رسولی وي. دوی الټه د الله د کتاب دا کار ورسره وکړو. د دې وجې دې لپاره هلاکت دی. روح المانی لیکلی دی او تفسیر قرطبي هم لیکلی دی چې لومړني لیکل حضرت ادریس علیه السلام کړي دي او دویم قول د آدم علیه السلام را نقل کړی دی چې لومړني لیکل آدم علیه السلام کړي دي، خو لومړنی قول یې د ادریس علیه السلام راوستی دی. او دا لیکلو او دا قلم دا د الله تعالی لوی نعمت دی. د دې نه به لوی نعمت څه کېدی شي چې قرآن کریم په باقاعده قسم وایي نون والقلم وما یسطرون. نو دا قلم او دا لیکل دا د الله تعالی نعمت دی چې چاله الله تعالی ورکړي، خو دا لیکل دی غلط استعمال کړو، دا یې دې مذمت بیانېږي. باقي که یو سړی قرآن کریم لیکي او صحیح لیکي او هغه دی بیا سبا خرڅي، نو آیا په دې دا خرڅول او دا جایز دی او که نه؟ آیا دا د الله کلام لیکل او بیا خرڅولو؟ نو اصل کې د خلفای اربعو په زمانه کې، د نبی علیہ السلام په زمانه کې او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې، عمر فاروق صاحب او عثمان غنی او د علی رضی الله عنهم په زمانه کې ردی اجازت نو. په دغه زمانه کې بچا قرآن کریم نه خرڅو، نیکابه قرآن کریم ولیکو نسخه به تیار کړه، نو د هغې هدیه به یې نه اخسته، هغه به یې مفت ورکوله. د نبی علیہ السلام په جماعت کې منبر سره خوا کې به کاغذ او قلم پروتو، یو سړی به رایي چې ماله یو صورت پکار دی، یا ماله یو آیت پکار دی، یا ماله پوره قرآن کریم پکار دی. نو دا لوی لوی کاتبان به ناستو، هغوی به کاغذ او قلم باندې هغه صورت ولیکو یا هغه نسخه به یې تیاره کړه او هغه ته به یې حواله کړه، خو د دې کاغذ او د قلم پیسې به یې نه اخېستې او نه به د لیکلو د محنتو د خدمتو هدیه به یې اخېسته. بلکې ابن عمر رضی الله عنه به په بازار کې ګرځېدو او که چا به د قرآن کریم نسخې خرڅولې نو هغه ته وایي چې ډېر ناکاره تجارت کوي. بلکې عمر رضی الله عنه به آرزو او تمنا کوله چې خدای یو حاکم پیدا کړي داسې چې هغه خلکو له سزا ورکړي چې څوک د قرآن کریم نسخې تیاري او خرڅي. ابو موسی اشعری رضی الله عنه وی چې کله دا تستر چې کله فتح شو نو هلته کې یو صندوق ماته میلاو شو مال غنیمت کې، او دې صندوق سره ماته یو دل پټې میلاو شوې. هغه صندوق کې یو نسخه وه چې هغه یا د تورات وه یا د زبور وه یا د انجیل شریف وه. زموږ سره په دغه لښکر کې یو نوکر و چې هغه نصراني و او د هغه نوم نعیم و. هغه نصراني نوکر ماته ووی چې ته په دې کتاب باندې څه کوې، دا ما باندې را خرڅ کا.
ځکه ستاسو کتاب و قرآن کریم دی او تورات او انجیل او زبور خو تاسو ګورئ نه، سته به په دې باندې څه کوې مال یې راکړه، زمونږ مذهبي کتاب دی. نو ابو موسی شری رضی الله عنه وایي چې د کتاب خرڅول جایز نه دي، د آسماني کتاب خرڅول جایز نه دي. نو ابو موسی شری رضی الله عنه کتاب په خرڅ نه کو، دای پیسې ته وانه غستې، البته د صندوق 2 درهم ته واغستو. چې کوم د خلفای اربعو زمانه کې کوم صحابه هغه به د الله د کتاب خرڅول جایز نه ګڼو چې سړی قرآن کریم ولیکي او بیا خرڅ کړي. لیکن وروسته بیا چې کوم صحابه راغلي دي نو هغوی په دې باندې اجماع منعقد کړې ده چې د قرآن کریم لیکل نسخه تیارولو او د دې مخکې هدیه کول او خرڅول جایز دي. ابن عباس رضی الله عنهما فتوا ورکوله او محمد بن الحنفیه د علی رضی الله عنه زوی دی، دا ډېر لوی امام او ډېر لوی فقیه دغه دی، ډېر لوی سړی دی. حضرت حسن رضی الله عنه حسین رضی الله عنه هم د علی رضی الله عنه زامن دي، چونکه هغوی ته نسبت د فاطمې رضی الله عنها اولاد دی. نو د محمد بن الحنفیه به وی چې صرف دغه نسبت ما سره نشته چې زه فاطمې رضی الله عنها زوی نه یم، ورنه په علم کې او په فقاهت کې محمد بن الحنفیه د حسن او د حسین نه اوچت و. هغوی به مسلې تپوس د ده نه به کوه، د قدر عزت به یې کو. بهرحال د محمد بن الحنفیه او د ابن عباس رضی الله عنهما او د نورو حضرات دا فتوا او دا اجماع په دې منعقد ده چې دوی چې قرآن کریم لیکل نسخه تیارونه او د دې مخکې خرڅول هم جایز دي. او وجه دا ده چې دا لیکل کوي نو خامخا کاغذ به استعمالوي او قلم به استعمالوي او وخت به ورکوي به. دا اجرت د دې وخت او د کاغذ او د قلم دی، دا د الله د کلام اجرت نه دی. یعنې دا نه چې کنې لیشترو به ثمنا کالي لاندې به راشي، نه، دا ته ځان له بیان کي هغه کې ځان له بیان دی. اورنګزیب عالمگیر رحمت الله علیه د 3 بر اعظمو بادشاہ د 30,000 احادیث حافظ او د قرآن کریم حافظ، هغه به د سلطنت د تنها نه اغسته، 1 روپۍ هغه نه راغستې. هغه به همدا کار کو چې قرآن کریم به لیکو، بهترین خطاطو او یو نسخه به یې تیاره کړه او ښکلې انداز او شاندار انداز کې به یې تیاره کړه او په ګران قیمت باندې به یې خرڅ کړه او په هغې به یې خپله زندګي تېروله. نو دا د آیت نه دا خبر نه معلومېږي چې ګنې قرآن کریم خرڅول یا هدیه کول ګنې ناجایز دي. فویل لهم، پس هلاکت دی د دوی دپاره، مما د وجې د هغې نه کتبت ایدیهم چې لیکل کړي دي لاسونو د دوی، وویل لهم او هلاکت دی د دوی دپاره مما یکسبون د وجې د هغې نه چې دوی کسب کوي. یکسبون من الحرام والرشوة، دا دی چې د الله په کتاب باندې کوم حرام مال راوړي او کوم رشوتونه اخلي حکم بدلولو د وجې نه، د هغې د وجې د لپاره هلاکت دی. مما کتبت ایدیهم کې کتبت ماضي وي او یکسبون کې مضارع راوړه. وجه دا چې لیکل خو انسان یو پیره وکړي، لیکل خو د یو پیره وکړو پراته دي بیا نه کېږي، لیکن په دغه لیکلو باندې چې یو پیره شي نو ماضي ذکر وړه په هغې به دي بار بار پیسې اخیستې به. محرف شوې نسخه یو پیره تیاره کړه یا به چې کله مقرر کړه هغه محرف شوې نسخه به یې راغسته په یې به پیسې اخیستې. یکسبون یا مضارع وړه، دا کار دی مسلسل کی او لګیا دی اوسم کی او لیکل یو پیره کړه کتاباتو هغه ماضي وړه او ویلونه 3 پیره وړه. غلطین دي 3 کړي دي، یو خدا چې الله په کتاب کې تحریف وکړو، دویم را دا دروغ نسبت الله جل شانه ته وکړو، او دریم دا چې دا کوم رد بدل دی کړو دا د نبی اسلام او صاف بدل کړو. تغییر صفت النبی صلی الله علیه وسلم، د نبی اسلام او صاف بدل کړو. 3 غلطه کړي دي، 3 وړه نامناسب او ناروا دي، 3 پیری ویل نه وي. پس هلاکت ته د پاره دا کسانو چې لیکل کوي چې دی لیکي کتاب لره په لاسونو خپلو سره، بیا دی وایي دا طرف د الله تعالی نه دی،
د پاره دی چې دی واخلي په دې سره پیسې لګي پس هلاکت تر دې لپاره د وجې د آینا چې لیکلي دي لاسونه دي او هلاکت تر دې لپاره د وجې د آینا چې دی کسب کوي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقالوا وعيدي لن تمسنا النار هرگز بنرا رسیگ منتور إلا أياما مگر یوسو رزی معدودتا شمیرلی شوی. قل اوائے نبی علیہ السلام اتخذتم آیتاسو نسلدا عند اللہ عہدا دا اللہ تعالی سرا مضبوط وادا فلن یخلف اللہ پس ہرگز با خلاف نکوی اللہ تعالی عہدہو دوادی خپلی ام تقولون علی اللہ بلکہ تاسو آئے پا اللہ تعالی باندے ما لا تعلمون ہاں سوچ تاسو پہ نہ پوئی گئے. بلا ولنا من کسب سیئتا چاچ اکللا لویا گناہ واحاطت به خطیئتو او چاپی رشو ددنا گناہ ددو فاولئک اصحاب النار پس دا کسان چې دی خاوندان د اور دي هم فیها خالدون دوی با پدی کی همیشه وي. والذین آمنوا او آکسانو چې ایمان وروړي دي وعملوا الصالحات او دی کړي دي نیک عملونه اولئک اصحاب الجنه دا کسان خاوندان د جنت دي هم فیها خالدون دی با پدی کی ہمیشہ وی. پڑھنبنی آیت مبارکہ کے د بنی اسرائیلو او د یہودو د بے باکے او د جرت بیان دے. دومره گناہونه دی وکړو دومره خلاف ورزی وکړي او زړه دومره سخت شوی دی چې دی دا دعوه وکړه چې موږ جهنم ته بالکل نه ځو اور ومون ته نه را رسیږي باوجود د دې چې موږ ګناهونه کو خطاګانې کو د پیغمبر مخالفت کو بیا به موږ ته سزا نه راکول کیږي. آنکه راکول کیږي نو یو شمار یو څو ورځې به وي او دای په بنیاد بدی دلایل پیش کول چې یا موږ د انبیاء کرام علیهم السلام اولاد یو یا موږ یو څو غلطۍ شوي دي صرف د هغې سزا به موږ راکړی شي او بیا موږ جنت ته داخل شو. قرآن کریم دیلا چیلنج ورکی چې تاسو سره په دې خبره څه دلیل دی؟ آیا پیغمبر درته ویلي دي؟ آیا د الله په کتاب کې دا مسله موجود ده؟ تاسو له الله تعالی څخه سند درکړی چې جهنم ته به نه ځئ باوجود د دې چې تاسو شرک کوئ کفر کوئ او ګناهونه کوئ د الله په کتاب کې تحریف کوئ بیا هم جهنم ته نه ځئ باوجود د دې قرآن کریم قانون بیانی چا چې شرک وکړو کفر وکړو په ګناهونو کې ځان ډوب کړو دی به همیشه همیشه لپاره په جهنم کې وي او چا چې ایمان او اعمال صالحه اختیار کړو دی به همیشه همیشه لپاره په جنت کې وي. یعنی په دې خبره خلاصېده نشته چې زه پلانکي نبی امتی ما یا زه پلانکي اولاد ما په دې نسبتونو به نه خلاصېږي. د خلاصې دپاره ایمان او اعمال صالحه شرط دي. ایمان او اعمال صالحه شته دی نو که غلامې کامی او که عالمې او که د پیغمبر زوی او که نه کامیابې او که ایمان او اعمال صالحه نشته نو د پیغمبر زوی ولې نه ناکامه د نوح علیه السلام زوی کنعان
باوجود د دې چې نوح علیه السلام زیره ایمان او اعمال صالحه نشته، قرآن کریم نوح علیه السلام ته دا ستا د عزیز ستا د اهل نه دی. وقالو دی وایي دا قالو قائل د بنی اسرائیل اهل علم او جاهلان ټول دي، علما یعنی خوانده او ناخوانده ټول دي. چې کم خلک پکې اهل علم و ناغي هو د تحریف په بنیاد وي، او دا کم چې جاهلانو ناغي د علماو خبر را نقل کوله. نو دواړو وي لن تمسن النار، هرگز به نه را رسیږي مونږ ته اور. دا لن چې دی دا په عربی کې په مستقبل کې د نفي د پر راځي چې په آینده کې به دا کار چرې مو نشي. لن تمسن النار، هرگز به نه را رسیږي مونږ ته اور. او مسا یا مسو ټچ کولو ته وي، اتصال الشیء بالشیء، یو سی چې بل سی سره ولګي او مس شي، نو تمسن النار یعنې مونږ سره به اور ټچ کېږي نه، زموږ بدن سره به مس کېږي نه سره. الا ایاما، او دا لن تمسن النار فی الاخره په آخرت کې یادي. الا ایاما معدوده، مگر یو څو ورځې شمیرلې شوې، معدودا د شمار یو څو ورځې، یعنې ډېرې لږې دي. دغه یو څو ورځې به صرف مونږ جهنم ته ځو، اور به مونږ ته را رسیږي، بیا به نه. دا یو څو ورځې دي کوم یادولې. د دې باره کې یو قول دا دی چې دی وی زموږ مشرانو چې کوم د سخي بندګي کړې وه، نو 40 ورځې به مونږ د هغې ګناه د وجې نه جهنم ته ځو. ګناه هغې کړو، لیکن د هغې اولاد چې څومره دی ټول به جهنم ته په دغه ګناه کې ځي. 40 ورځې هغې بندګي نه وه کړې، ایو تقریبا 20 ورځې کړې وه یا کم و بیا شو. هغې وي چونکې ګناه وشو، بیا چې څو توبه کېده، بیا څو معافي کېده، نو په دې کې 40 دن ولګېدی. نحوست د دغه ګناه تر 40 ورځو پورې و، نو 40 ورځې به مونږ جهنم ته ځو. دا خو د عقل نه بعیده خبره ده. ګناه په زرګونو کاله مخکې شوی دی، د هغې توبه هم شوې ده، معافي هم شوې ده، او دی را تر اوسه پورې چې هغه ګناه کې به مونږ سوځو به. دا خو د قانون خداوندي نه خلاف دی چې ګناه دی یو کې او سزا دی بل ته میلاو شي، داسې خو چېرې نشي کېدی. لیکن د دې عجیبه مذهب او دویم دلیل دی دا پیش کو چې اصل کې د دنیا 2000 کاله عمر دی، او د الله په نسبت باندې وإن یوما عند ربک کألف سنة مما تعدون، د دنیا 1000 سال د الله جل شانو په نسبت یو ورځ ده. د دنیا 2000 کاله عمر شو، او د هر 1000 سال مقابله کې یو ورځ، نو ورځې به مونږ جهنم کې سوځو. او درېیم قول دا دی چې دی وایي چې په میدان تیح کې زموږ مشرانو کوم 40 کاله تیر کړو د مخالفت د وجې نه، نو 40 کاله مراد دي. مونږ هم په جهنم کې 40 کاله سوځو او بیا به تېروځو. او څلورم قول روح المانی لیکلی دی، ابن عباس رضی الله عنه قول دی چې دی بني اسرائیلو دا وایي چې د جهنم د یو دیوال نه تر بل دیواله پورې فاصله 40 کاله ده. نو مونږ چې جهنم ته ور داخل شو او مونږ جهنم نه وځو، 40 کاله پکې ولګي، ځکه جنت د جهنم نه اخوا دی. مونږ به جهنم ته ور داخل شو، روان به یو پکې، هغه بل طرف ته چې وړو نو په دې کې به 40 کاله ولګي، دا 40 کاله جهنم ته تللي دي. بل قول دا را نقل کړی دی چې دی اصل کې سړی کله بالغ شي نو مکلف شي، د بلوغت نه مخکې تکلیف نشته، نو د بلوغت نه ولې تر وفات پورې چې دا کومه زمانه ده، او دا عام طور تقریبا 40 کاله یا کم و بیش شو، نو دی د بلوغت نه تر وفات پورې چې کومه زمانه ده، نو هر سړی به دغه زمانه په جهنم کې تیري، لکه د ګناهونه به کړي، نو د هغې د ګناهونو سزا به جهنم کې خوري. دا ټولې هوایي خبرې دي، د دې هېڅ بنیاد نشته، هېڅ دلیل دې سره نشته دی، خو دا د دې مزعومه عقایدو د خپل ځان نه جوړ کړی شوي خبرې وې. دا ذکر کې لن تمسن النار الا ایاما معدوده، هرګز به نه رارسېږي مونږ ته اور په آخرت کې مګر یو څو ورځې شمېرلې شوې. نبی علیه الصلاة والسلام خیبر ته تشریف وړو، هلته کې د خیبر والو نه تپوس وکړو چې من اهل النار، جهنم کې به څوک اور والا څوک دي؟
نو دی مونږ یو لیکن یو څو ورځې یو. نو بیا دی نبی علیه السلام ته وی چې بیا به مونږ روزو، بیا به تاسو زمونږ خلیفګان شئ. مونږ به ترې روزو یو څو ورځې او زمونږ نه بعد به بیا تاسو په جهنم کې. دا نبی علیه السلام ته صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته وی. نبی علیہ السلام ته خیر وکړي موږ هرگز تاسو خلیفګان نشو. قلوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتخذتم عند الله، دا ډېره غټه داوره چې جهنم ته به سره روزونه خبره یقیني کوي، قطعي کوي. ځکه لن تمسن النار الا حسر دی چې خبره یقیني او قطعي ده، جهنم ته به سره زونه او کزونو د شمار یو څو ورځې. او دا خبره په کومه بنیاد تاسو کوئ؟ آیا نبی درته ویلي دي کنه د الله په کتاب کې دا خبره موجود ده؟ نو قول وای نبی علیہ السلام اتخذتم عند الله، یو حمزه محذوب تا، یعنی اتخذتم عند الله، آیا تاسو نیسلی دا شروع کې حمزه لپاره د استفهام ده او بل حمزه ته حذف شوی ده. اتخذتم عند الله، آیا تاسو نیسلی ده اللہ تعالی سره عهدا مضبوط وعده؟ آیا الله تعالی تاسو سره وعده کړی ده یا تاسو الله تعالی سره وعده کړی ده؟ خلق الله تعالی سره څنګه وعده کوي؟ یا الله تعالی به خلکو سره څنګه وعده کوي؟ موږ هره دنیا کې الله لیدلې نه مو سره خبرې کړې دي، نو خلق به څنګه الله تعالی سره وعده کوي؟ نو ظاهر خبره الله تعالی سره د قول او د وعده کول دوه طریقې دي. یا د الله په کتاب کې دا خبره موجود دي، دا الله د کتاب خبره د امت لپاره وعده وي، او یا د پیغمبر په خله باندې پیغمبر د الله تعالی ترجمانی قاصد وي. آیا پیغمبر دا خبره کړې ده او کنه د الله په کتاب کې دا خبره ده؟ آیا تاسو الله تعالی سره وعده کړې ده؟ نو کړي نو خای کم ده د الله کتاب خو تورات شریف کې دا خبره شته یا انجیل شریف کې یا پیغمبر دا ویلي دي؟ نو دواړه خبرې نه فی دي، نه پیغمبر ویلي دي او نه الله په کتاب کې دا خبره شته. عهدا مضبوط وعده. نو کچره فرض کدا سی او وعده تاسو کړی وی الله تعالی سره، نو فلن یخلف الله عهدا، پس هرگز به خلاف نه کی الله تعالی د خپل وعده نه. الله تعالی خو مضبوط وعده سکے، الله جل شانو کا اسی او وعده کی چا سره، نه الله تعالی د خپل وعده خلاف نه کی. ذکا من اصدق من الله قیلا او من اصدق من الله حدیثا، دا اللہ نے زیاد پا خبروں کے سوک رشتینی کی دیشی. اللہ تعالیٰ چاہ سروادو کے بے خلاف ورزی کی تاسی چرین نشی کے دے. نو کئی نوخائیں اللہ تعالیٰ دخل وادین بخلاف نکی. ابن عباس رضی اللہ عنہ بدا احدن مانا کلمہ طیبہ کولا کہ آیا تاسو کلمہ طیبہ ویلی دا لا الہ الا اللہ دا محمد رسول اللہ اقرارم کردے دے، او د اقرار نه بعد کفر او شرک هم نری کړي. داسې خبره شته اے موجوده بنی اسرائیلو چې تاسو وایئ چې موږ جهنم ته نه ځو، تاسو وعده کړې را وعده کلمه طیبه ده، لکه نجات چې دا په کلمه طیبه باندې دی هغه تاسو ویلې ده او د ویلو نه بعد کفر او شرک هم نی کړي. نه داسې خبره شته نه خو نشته دی. تاسو وایئ چې موږ په یهودیت باندې برقرار به یو، موږ به د موسی علیه السلام په شریعت باندې برقرار یو. ام تقولون، دا ام په معنا د بل سره دی، بلکې تقولون تاسو وایئ علی الله په الله تعالی باندې ما لا تعلمون، هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېږئ. تقولون علی الله دروغ ورته وي، قال نرسو چې علی راشي دروغ ورته ویل کېږي، بلکې تاسو وایئ په الله تعالی باندې دروغ. د دې خبرو نسبت تاسو الله تعالی ته کوئ، دا دروغ وایئ تاسو. ما لا تعلمون آسو چې تاسو به نه پوهېږئ صحته دای په صحت باندې، چې کوم جاهلان دي خاصم جاهلان دي، چې کوم اهل علم دي سره په دې خبره دلیل نشته دی، د ځان خبرې جوړې کړې دي، فرضي خبرې دي. بلا من کسب، دا بلا د ما قبل نفي کی، دا تاسو چې کوم خیالي دنیا جوړه کړې ده دا بالکل داسې نه ده. من کسب سیئه، قانون بیانی چا چې ګناه وکړو د ګناه نه مراد شرک او کفر دی، او د شرک او په کفر په حالت کې دنیا نه لړو، ایمان یې راوړو، توبه یې نه باسره، به دا همیشه لپاره جهنمي دی. من کسب، چا چې کسب کو
سیئتن سیئه ګناه ته ویل کېږي، خو دلته کې د سیئتن کې تنوین دپاره تعظیم د لوی ګناه او د ټولو نه لوی ګناه دا شرک دی. د شرک نه لوی ګناه په دنیا کې بل نشته دی. نه سیئتن چا چې شرک وکړو او بیا د شرک نه بعد واړه لوی ګناهونه، واحاطت به خطیئته او احاطه وکړه به په ده پورې خطیئته ګناه ده دو. د احاطې نه مراد دا چې په ګناه کې مسلسل را روانو، په شرک او په کفر کې او په ګناهونو کې تر دې چې مرګ له راغی او توبه هم نه ده وباسلې او ایمان هم نه ده راوړی، نو گویا کې په ده باندې ګناه احاطه وکړه. که انسان هر څومره ګناهونه وکړي، کفر او شرک وکړي، لیکن آخر خاتمه په ایمان باندې وشوه، نه ده باندې احاطه نه ده شوې. احاطه په هغه صورت کې چې د انسان خاتمه په کفر باندې وشوه یا په ګناه باندې وشوه، نو ګناه په احاطه وکړه. احاطه چاپېره کېدو ته وي. دلته کې د احاطې نه مراد کله چې انسان ګناه وکړي او دا ګناه بار بار کړي او توبه نه وباسي، نو دا ګناه د انسان په زړه باندې اثر وکړي، او کله چې په زړه باندې اثر وکړي اړی خوند والي او لذت حاصل کړي، نو ظلم بیا په خپل ګرفت کې والي. فاولئک اصحاب النار، دا ترهیب دی، دا کسان چې دي خاوندان د اور دي. اصحاب او صاحب ملګري ته وي، او ملګري هغه چاته چاته سره ټیم یو ځای وي. اصحاب نه مراد ملازم اور سره به لګېدلي وي، یو ځای به وي. هم فیها خالدون دی، او په دې کې همیشه وي. او د خلود نه مراد دوام دی، همیشه ابدالآباد دپاره. ورځې څلوېښت ورځې څلوېښت کاله نه، ابدالآباد دپاره په جهنم کې وي. که چېرې د سیئتن معنا مونږه شرک واخلو، او که د سیئتن معنا ګناهونه واړو، شرک نه خو لیکن واړو لوی ګناهونه، نو بیا د خلود نه مراد چې څومره سزا ده. چا لپاره مثال 10 کاله، چا لپاره 20 کاله سزا مقرر شوه، نو دغه 20 کاله به مسلسل په عذاب کې وي او بیا به ترې راوځي. والذین آمنوا، او دې مقابله کې هغه کسانو چې ایمان یې راوړی دی، وعملوا الصالحات، عملونه یې کړي دي نیکو، ایمان او اعمال صالحه اختیار کړي دي، نو بیا دي دغه ماقبل په شانتې اولئک اصحاب الجنه، دا کسان چې دي خاوندان د جنت دي. هغه خاوندان د اورو، دا خاوندان د جنت شو. هم فیها خالدون دی، او په دې کې همیشه وي، دی هم همیشه لپاره وي. د دوه فریقو بیان شو، یو هغه چې کفر او شرک اختیار کړی دی او خاتمه په کفر باندې وشوه، نو دی ابدالآباد دپاره جهنمی شو. دویم چې کوم انسان ایمان او اعمال صالحه اختیار کړو او توبه تائب شوی دی، نو دا همیشه لپاره جنتی دی. دریم قسم هغه خلق دی چې ایمان یې راوړی دی، خو ایمان سره ګناهونه اختیار کړي دي، واړو یا بې ګناهونه، نو دا یې ذکر دلته ونه شو. دا یې باره کې قانون داره چې ایمان شته دی خو ورسره ګناهونه هم شته، نو که چېرې الله تعالی ورسره د عدل فیصله وکړه او د ګناهونو سزا ورله ورکړي، بیا به لومړی جهنم ته ځي او د هغې نه پس به بیا جنت ته به ځي. او داسې به نه کېږي چې اول به د نیکو د لاسه او د ایمان د لاسه اول جنت ته لاړ شي، او د جنت نه بعد به ګنې بیا جهنم ته راځي د ګناهونو لپاره. ځکه دا د الله تعالی د حکمت نه خلاف ته چې الله پاک دی انسان له اول خوشحالي ورکړي، ترقي دی ورله ورکړي، اوچت منزل دی ورله ورکړي، او بیا د دغه منزل نه راوغورځي او ښکته دی وغورځي. داسې نه کړي چې د ایمان د وجې نه الله تعالی جنت ته بوځي، خوشحالي ورله ورکړي، او بیا د جنت نه رابار کړي، او د ګناهونو دپاره بیا جهنم ته راولي. جنت ته چې الله تعالی یو سړی یو پرې ور داخل کو، بیا د جنت نه رایستل بیا نشته دی. دا د الله تعالی د وسیع رحمت نه خلاف ته چې جنت نه روباسي. د دې وجې د ګناهونو دپاره به جهنم ته به ځي. او که چېرې الله جل شانو پې رحم و کرم وکړو او الله پاک ورته ګناهونه معاف کړو، بیا به سیده جنت ته لاړ شي. جنت ته اصل کې تلل دو طریقې دي. یو دخول اولی دی. دخول اولی دی ته وایي چې د انسان د محشر میدان کې حساب کتاب وشو او د محشر د میدان نه دی جنت ته لاړو،
یا خو بی حساب بی کتابا او یا حساب کتابو شو لیکن التبد اللہ تعالی رحمت شو یا ولا نبی شفاعتو کو یا بل چاولا شفاعتو کو د جهنم دروازه اونلی دا جنت تلار دا دخول اولی دی دین کے سماغ خلق دی چې دای لپاره فیصله جهنم شو جهنم تلاړو کلک ساتي او کډیر ساتي او بیا الله تعالی پر رحمت سره یا د چا په شفاعت سره بیا د جهنم نه وروته یا د خپل ګناهونو سزا او خپل اخلاص کړه او بیا وروته نو دې لپاره ایمان پکاري بغیر ایمان سره جهنم نه نشي راوته یو دا دریم قسم خلق دی اوای دی هرګ بنراسیږي مونږ ته مگر یو سور شمار نشوي وای نبی علیہ السلام تاسو نسری د الله تعالی سره مضبوط وعده پس هرگز به الله تعالی خلاف نه کې د وعده خپلې بلکې وای تاسو به الله تعالی باندې خاص چې تاسو مې نه پوهیږئ ولنا چا چې کسب کوي لوی ګناه او یې هاته وکړه په د پوری ګناه ددو په دا کسان چې دی خاوندان د اور دي په دې کې همیشه وي او هغه کسان چې ایمان وروړي دي عملونه کړی دي نه دا کسان چې دی خاوندان د جنت دي دیو په دې کې همیشه وي والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء إذا بناها والأرض وضعها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بالطغى إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمع عليهم ربهم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء إذا بناها والأرض وضعها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بالطغى إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمع عليهم ربهم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء إذا بناها والأرض وضعها
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء